حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، هغه خلیفه مقرر شو. ماشوم تربیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. لاره کوټ او نابالغ او پلار نوم ابو طالب دی، هغه مسلمان نو، لیکن په یو دره کې نبی علیه السلام په مانځه ولاړو او حضرت علی رضی الله عنه ورسره په مانځه ولاړ دی او پلار ابو طالب په لاره تیر شو. دی لږ ویرېده چې کله مونځ نه فارغ شو نو راویې غوښته بچې دې خوا راشه. څه دې کول؟ وی دې تره زوی سره ولاړې منو چې دې څه وایي هغسې کوم نو. وی مه یېرېږه، د تره دا زوی چې تا په کومه لاره بوځي په هغې ورسره ځه، دوی به چرته هم تا په غلطه لاره بونه ځي. تربیت یې ټول نبي علیه السلام کړی چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ. د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیه السلام هغه پردي امانتونه حضرت علي صاحب له ورکړل او په خپله بستره باندې ګورې دی پرېښوده، حالانکې هغه د ډېرې یرې بستره وه، ځکه چې ګیر چاپېره کافر ته وو. هغوی اراده دا وه چې سهار به پرې موږ حمله کوو. چې راغلل نبي علیه السلام نو حضرت علي صاحب په بستره ملاست دی، ملګری دې څه شو؟ ما ته پته نه لګي. چېرته لاړو؟ په دې لاره وتې دي بېګا د شپې نو. کوم خوا تللی دی زه نه یم خبر. دې بوته څه وخت یې لږ غوندې نظر بند کړی او بیا یې پرېښوده. شیر علي ورته وایي. شیر یو بهادر شخصیت ورته ویل کېږي. شیر ورته وایي، بهادر شخصیت ورته وایي، اسد الله ورته وایي. اسد الله معنا د الله زمرې. او واقعي د خیبر په مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله کولې، خیبر نه فتح کېده. وی فرمایل وی سارله به دا جنډه هغه چاله ورکومه، هغه چاله چې هغه به الله تم خوښي او د ده به هم خدای خوښي. الله به د ده خوښي، د الله به دی خوښي او د هغه په لاس باندې به الله سار خیبر فتح کوي. صحابه وایي چې دا به څوکي، ځکه چې دا جنډه چاته ورکړی شو نو د نبي علیه السلام پیژنګویي د فتح به د هغه په لاس کېږي. او بل داسې سړی دی چې هغه سره به د الله مینې، د ده به الله سره مینې. نو صحابه داسې مخکې تېرېدل د نبي علیه السلام. یو وایي چې دا صفت به ما ته میلاوېږي، جنډه به ماله را کوي. بل وایي ماله. تپوس یې وکړو این علي ابن ابي طالب، علي رضی الله عنه څه شو؟ یو صحابي ورته وایي صاحب د هغه سترګې خوږ دي، بیمار دی. وی راویې بلې. چې راویې غوښته وی زما سترګې خوږ دي. نبي علیه السلام مبارک ورته خپلې لاړې په سترګو باندې تو کړلې. هغه ساعت یې سترګې جوړې شوې. وی دا جنډه والا ورځه پې. وی صاحب څه ورسره وکړم؟ وی تر هغې پورې ورځه چې دا علاقه فتح شوې نه یا دې اسلام نه قبول کړی، هغه خیبر رب العالمین د حضرت علي صاحب په لاس باندې فتح کړ. د نبي علیه السلام پیژنګویي وه. وی جنډه به هغه چاله ورکوم چې دا خیبر به فتح کېږي د هغه په لاس او د ده به الله سره مینې، د الله به ده سره مینې. دا ډېر لوی صفت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغله شوه، لویو صحابه کرامو د هغې د نکاح خواهش ظاهر که چې دا د نبي علیه السلام کشره لور ده او د حضور پاک مبارک ورسره ډېر انتهایي محبت او مینه و، ټولو سره مینه و، اولاد سره. خو فاطمه رضی الله عنها کشره وه، دې سره بې پناه محبت و، ډېره زیاته یې خوښه وه. نو نبي علیه السلام حضرت علي رضی الله عنه په خپله راوغوښته. وایي ته ما ځان سره لوی کړې، زما د تره زوی، ما داسې دی لکه اولاد غوندې تا ته فاطمه په نکاح کوم. هغه کشره لور چې چا سره ډېر محبت او مینه وه، هغې حضرت علي رضی الله عنه ته په خپله په نکاح کړه. او دا لوی صفت دی چې نبي علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې ونیوله او د خپل خاوند علي صاحب کور ته یې بوتلل. او بیا به ګورې بار بار سهار وختي چې به نبي علیه السلام مانځله ته تهجد وخت کې نه دي کور ته به ورغې، دی به یې مانځله پاسول، اواز به یې ورکړه، مانځله به یې پاسول. کله به که د دواړو په منځ کې څه خبره راله، پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله به ورغې. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبي علیه السلام کور ته ورننوت، فاطمه رضی الله عنها یوازې ناسته وه، ژړلې. وی ولې؟ وی تره زوی را سره جګړه وکړه علي. وی څه شو؟ وی بس جګړه وکړه او بار لار ووته. نبي علیه السلام چې بهر راووت تپوس یې وکړه چا ورته وی هغه د جومات د دیوال خوا کې سوري باندې په خاورو پروت دی. چې نبي علیه السلام ورغې د دیوال سوري ته په خاورو د پاسه ملاست و علي صاحب. پیغمبر علیه السلام مبارک د خاورې سنډلې. وی قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه، ای خاورو والا پاسه، خاورې دې وسنډلې. دوی ما ته به نن نفس ابو تراب وایې، خاورو والا. هغه انسان چې په هغه خاورې پرتې وي، ځکه دا د حضور پاک مبارک د خولې الفاظ دي. او فرمایي چې کله به نبي علیه السلام راغی، مونږ به کوشش کوو چې پاسو، وی مه پاسئ. زما او د فاطمې منځ کې به کېناسته. د نبي علیه
السلام خپه مبارکه زما خېټې سره به جنګېدله. ډېر انتهایی بې پناه مینه او ډېر محبت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورسره و. حتی کې دومره مینه دونه محبت د حضرت فاطمه رضی الله عنها سره چې یو ځل یې وفرمایل وی فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه رضی الله عنها د جنتیانو د ښځو سرداره وی. جنت کې چې کومې ښځې وي د هغې سرداره به فاطمه رضی الله عنها، یعنې یوازې جنت ته تلل نه دي، جنت کې سرداري یې ده. او د فاطمه رضی الله عنها بچي حسن او حسین دا سیده شباب اهل الجنه، دا د جنتیانو چې کم ځوانان په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي او جنت ته دي. جنت کې ټول خلک ځوانان دي، خو چې کم الکان په ځوانۍ کې مړه دي او جنتیان دي جنت ته تللي دي، د هغې سرداران چې دي نو هغه به حضرت حسن او حضرت حسین وي. نو د نبي علیه السلام دا بې پناه او ډېر زیات محبت و د حضرت علی رضی الله عنه سره، انتهایی محبت و. مشورې به یې ورسره کولې، جهادونو کې به یې ځان سره شریکاو او ځان سره نږدې به یې ګرځاو، او تر څو چې د واده نه وکړی نو د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه هغه د مسلمانانو خلیفه شو.